نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه ناست وو نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه ته یو مجلس کوي بنی اسرائیل کې یو څه سړی تیر شوی و چې هغه 1000 کال عمر و نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه سړی د بنی اسرائیل د یو سړی تذکره و د خلق ته کول معرف القرآن دا لیکلی چې د دې آیاتو شان نزول دا دی د دې سبب دا دی د آیاتونو چې نازل شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه بیان ودی ته کوي چې په بنی اسرائیل کې یو سړی و چې هغه د 1000 کال او 1000 کال دغه سړی د ورځې د تور د خپل لاس نه شو کول ټول ورځ به هغه چیز کول جهاد به کوي او بیا چې بشپاس ټول ماخستان مسلو ماخستان بیا در مانځه څخه بعد کې بیا ته سحر تر اذان پورې بیا به د ټول شپه وهله عبادت به کوي دغه مجلس نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه ته وکړي په بنی اسرائیل کې خو 10000 انبیا تیر شوي 10000 انبیا خلی په بنی اسرائیل کې تیر شوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دا مجلس ورته وکړي د صحابه ته څه افسوس وکړي چې یا رسول الله هغه خدای څخه خلکو چې عمرونه طویل وو عمرونه وژدو او په دې عمرو کې بیا هغه د ورځې ټول ورځ جهاد کوي دام د الله تعالی عظیم عبادت جهاد او دغه رقم بیا د شپې ټول شپه عبادت کوي د ورځې په دغه سړی د خپل لاس څخه تور نه شول یا رسول الله دا خلکو تر موږ ډیر شه دي ځکه ستاسو امت په عمر کم دی او بیا ستاسو امتیان چې کم دي هغه په دې عبادت کې ډیر تقصیر کوي مقصرین دي په دې عبادت کې ډیر کمبود کوي نو لہذا دغه د دې امت لپاره د څه نقصان صحابه غمجن نبی علیه الصلاۃ والسلام هم د دې خبرې غمجن کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل امت ډیر ګرام نو دا چې غمجن کوي الله تعالی د دې د غمجنۍ او د دې د افسوس په وجه باندې خدا پاک دا آیاتونه نازل چې انا انزلناه فی لیلة القدر موږ په دغه شپه د قدر کې قران مجید نازل کړی وما ادراک ما لیلة القدر ته څه خبر کړی چې دا لیلة القدر چیرته ای رسول لیلة القدر الله تعالی په خپل ورشي چې لیلة القدر خیر من الف شهر دا لیلة القدر چې دی دا تر 1000 میاشتو هم بهتره دی لیلة القدر خیر من الف شهر تر 1000 کالو هم بهتره دی 1000 کال چې عمر چې هغه 1000 کال عبادت کړی دی لہذا دغه بیا چې دی تر 1000 میاشتې بهتره دی دا عبادت دی لیلة القدر ځکه 1000 میاشتې چې حساب کړی دی علماو تقریبا غالبا 4 کال جوړیږي 4 کال یو سړی 4 کال مسلسل عبادت کوي یو سړی خلیفہ د یو شپه کې مکمل عبادت وکړي هغه د 4 کال ولا د یو شپه ولا سره برابر حتی برابر نه هم نه دي بلکې خیر من الف شهر الله تعالی خیر ورته ویلي دي تر 1000 میاشتو هم د شپه بهتره تر 1000 میاشتو هم د یو شپه عبادت شدي هغه بهتره دي تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام دا څنګه شپه ده څومره نه ولادت د رحمت او د عزت د خوند د شوق ډکه شپه ده تنزل الملائکه والروح فيها الله تعالی فرمایي چې په دغه شپه کې الله تعالی د اسمانو څخه روح القدس جبريل امين ذو المراد روح القدس را شو کوي او دغه رقم ملائکه سره د ملائکه را شو کوي ولې را شو کوي باذن ربهم من كل امر سلام باذن ربهم د الله تعالی په اذن سره خدای تعالی د حکم ورته کړی دی چې ورشواسه لانی ورسه او په دې شپه کې پر هر څه باندې امان دی د نن شپه د هر افت د امان شپه ده د هر افت د امان شپه ده نور شپه یا د افت خالی یا نه خالی یا د افت او د مصیبت څخه خالی یا نه خالی خدای نن شپه د الله جل جلاله د امان شپه ویل تنزل الملائکه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر دغه ملائکه چې را شو کیږي جبرئیل امین جوړ سره دی او د دې ټولو خلکو سره روغبړ کوي چې کوم څوک پر عبادت باندې کفناز عبادت کوي تلاوت کوي کفناز باندې نفلونه کوي او کپ ولاړ باندې نفلونه کوي او که نور دار کوم عبادت کوي چې د الله تعالی سره رابطه وي نو د هغه سره دغه جبرئیل امین او دغه ملائکه په لاس باندې روغبړ کوي جبرئیل امین روغبړ په ډیر تکلیف سره انسان ته ملاویږي لیکن نن شپه موږ ته په ډیر اسانه توګه سره ملاویږي په ډیر ښایسته توګه سره موږ ته ملاویږي د اسمان والا راځي د تاسو سره روغبړ کوي او ستا په عبادت باندې فخر کوي او نبی علیه الصلاۃ والسلام په دغه رقم امتی باندې په ورځ د قیامت باندې فخر کوي دا ګوره د نبی علیه الصلاۃ والسلام فضیلت ور په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د خپل امت شو هغه به ډیر پرګران وو مفتي عبد الجبار مفتي عبد الجبار
خدای استاد دین خادم بچی د هوا ادم خدای استاد دین خادم بچی د هوا ادم